بسم الله الرحمن الرحیم سرجی ولا سبق نمبر ده 39 فصل فی اولادهم ذوی الارحام ولا بیان وشولو. اوس مصنف رحم الله دې کې د هغو د اولاد ولا میراث د تخایي صنف اول کې مکمې مسلې یلي وي د رشته دار ولا دغې کې ماغه شاندې مسلې دي څلور صورتونه ته جوړې اوس ګورئ ورکې دی چې الحکم فیهم د ذوی الارحامو د بچی حکم مغا ده کالحکم فی الصنف الاول لکه کوم په صنف اول کې بیان شو. څنګه حکم دا ده اعنی اولاهم بالمیراث اقربهم الى المیت من ای جهة کانا چې میراث کې به اعلی اولا سړی هغه څوک وي هغه چاته میلویږي هغه بچي ته چې مړي ته ډیر نږدې وي د نورو نه هغه د پلار طرف او که د مور طرف وي خبي که د شي ته نه ورکې نږدې نه و ټول و ان استووا فی القرب که درجې په اعتبار سره ټول برابر و دي ته وکانه حیز قرابتهم متحدا او د قرابت او د نږدېکت او د رشتهدارۍ ولا کوم جانب ده حیز ده مکان ده ځای ده هغه یکي وي یوه طرف لکه ټول د پلار طرف وي یا ټول د مور طرف وي ځای یو شو که نه بیا به دې کې دي ته کسې فمن کانت له قوة القرابت که چاته بیا قرابت ډیر حاصل وي لکه چې شه ده حقیقي ولا اولاد ده که نه بل د علتي ولا اولاد بیا حقیقي ولا ونه ښه وي فهو اولا بالاجماع بیا په اجماع سره علماء اتفاق دي ته به ډېر میراث میلېږي دا اولاده و ان استوى في القرب والقرابه کې به د شی ته وا چې قرب کې یا نږدې و سره کې یعنې درجې کې یو شوندي و او بل دا چې په قوت کې شوندي حقیقي و وکانه حیز قرابتهم متحدا د پلار طرف و د مور طرف و دې کې یو شوندي و بیا دې کې مو کسو څه عصابه والا بچی ورکې کوم یو ده ځنه رشته دار د عصابه و بچی به مو ګرځي ورسته نه بې چې عصابه والا بچی به ولی فولد العصبة اولا یا عصابه والا بچی به بیا اولا وي درجې کې هغه ته میراث ورکول شي. لکه مثال یې کسی که بنت العم وابن العمتې لکه یوه د تره لور ده بل د ترور زوی ده دو کې جوات پارخ ورکي د کلاهما لیابن و من دواړه دي چې شه دي یا د پلار طرفه مور طرفه دواړو دي او لیابن صرف پلار طرفه چاته بیر کوي میراث اوس کې تره لور ته بیر کوي ویلې تره لور مو ته ډېره نږدې ده د ترور زوی نه ویلې تره مو ته ډېر نږدې د ترور نه ځکه لور یا نږدې اگر چې دا ښځه ده بل نر ده خو د شه د عصابه بچی ده المال كله لبنت العم ټول مال به تره لور ته یې ورکول شي لانها ولد العصبه د د عصابه بچی ده د ترې مو عصابه جوړیږي. که بیا داسې تو ان کان احدهما لاب و ام که یو ورکې داسې و چې د پلار او مور دواړو طرفو والاخر لیابن بل صرف د پلار طرف و مور کې نه و شریک المال كله لمن کان له قوة القرابه بیا به مولغې چاته ورکول شي څه قرابت کې نږدې وي څه منه حقیقي وي لکه یو د ترور لور دی تو نه تره لور ده د حقیقي تره لور ده بله د داسې تو تره لور ده څه هغه د شه ده د اخ تره نه ده تو څه حقیقي نه و د تعلتي و صرف پلار کې شریک و نو څه کوم حقیقي هم هغه ته ورکول شي بل اخیفي و اخیفي ولا ته بنشي ورکول علتي ولا ته ورکولی شي فی ظاهر الروایه دا ظاهر تقیاسا د موکیس کو علی خالة الاب د پلار ولا ترور باندې مع کونها سره د نه ولد ذی رحم څه شه د ذی رحم بچی وي هي اولا بقوة القرابة دو اولاد د قوت قرابت واجب من الخالة لام د هغې ترور نه څه د مور طرف د انیو طرفه جوړیږي ما کونها ولد الوارث اگر چې د وارثي بچی جوړیږي انیو د مو وارث وي خو لکه د شه ده لورې بیا دوره نه مضبوطه لکه څومره د نیکه ولا لور مضبوطه وي لأن ترجیح لمعنا فيه دې کې ترجیح څومره کوي خپل معنی د وجه نه دي په ذات کې موجوده ده هغه معنا هغه څه ده قوت القرابت قوت قرابت ورکي ده او قوت قرابت ذات کې ورکي وي او دا داسې شاید څه په ذات کې ده اوله من الترجیح لمعنا في غیره دی هغه ترجیح نه ښه ده څه د غیر دی واجې نه ورکي یو ترجیح د ذات دی واجې نه فی نفسه بل ترجیح د غیر دی واجې نه دی بل شو واجې نه هغه نه ده اولاوي هغه چې شه ده بل ترجیح څه غیر دی واجې نه وهو الادلاء هغه لکه نسبت کېدل د بیروالی سي وارث په واجب نه. وقال بعضو ځنه علما به دې شی ته چې المال كله لبنت العم لاب د ټول مال به تر لور تیر کړ شي د پلار طرفې لنه ولد العصبه د عصبي بچی وي. خامخته بله مسله ښیي ولا و ان استوى في القرب که قرابت کې خو سره نږدې دي ټول خو ولکن اختلف خیز قرابت قرابت ولا جانب بدل ده زوی څنګه ځنه رشته دار د مو زوړیږي که نه د هغو زمن اولاد وغیره د پلار طرفه ځنه د مور طرفه
نو بیا څه کوي بیا چې فلا اعتبار لقوة القرابة نه قوت قرابت ته من ګورو چیرې د حقیقي بچی د که د علتي بچی د ولا لولد العصبة نه سبب بچي ته بیا کتل شي په ظاهر الروا ظاهر راته قیاسا دا مقیاس کو په چوپن علی عمت په ترور باندې مثلا یو ترور د لیابین ومن پرون مور طرفه دوړو طرفه د ما کون عزت القرابتین د دوه قرابتو تسلی پلور طرفه دا شو وګوره مور طرفه دا شو ولد الوارث من الجهتين یا بچای د دوړو جهتونه هي لیست باولا دا غ ترور څه د دو نوی اولادی کومي ترور نه من الخاله دغه ترور نه مور طرف نه جوړیږي ان یو طرف نه لابن او لام د پلور طرف دی مور طرفه خلکین الثلثین د کوم ثلثین چې جوړیږي لمید ل بقرابت لبخ ته بیر کول شي چې نسبت مړی تکیږي د پلور په قرابت واجب نه پيو تبر پیم قوت القرابت دي کې ول قوت قرابت ته کتل شي کوم حقيقي د کوم علتي د سم ولد العصبه بیا ثبات کتل شي والثلث لمید ل بقرابت الام او دا ثلث بچو تیر کله شي چې مور په واجب نسبت کیږي پلور ولا مضبوطی ځکه ډبل ثلث کول شي وتعتبر بهم قوة القرابة دي کی قوة قرابت بلی حوز ده بمختي ثم عند يوسف رحمه الله ما صاب كل فريق يقسم على أبدان فروعهم هر فريق ته کوم شای ورسېد لکه دوا فريق دي پلار او د مور طرفه کوم شای ته ملو شو د تقسیمی کی د فروع ولا بدن بني معنا دي فروع صوره مقدار د تعداد د مغوره بدو ته شای مليږي ما اعتبار عدد الجهات في الفروع سپو اصولو کی کوم جهات تکانا ما په فروع کی ستل شي لحاظ وعند محمد رحمه الله يقسم المال على اول بطن امام محمد سوي چې نه امال په اول بطن باندې تقسیم کې اختلافات او خپل منځ کې اختلاف را لکه جانب بدال زنه فلار طرف زنه مور طرفه مع اعتبار عدد الفروع والجهات بالاصول فروع عدد تبع اعتبار کې او د اصول له جهات تبع اعتبار کې لکه لون د تنقشې در کړي د کما فی السن فی الاول وګوري د کې در کړي عامه لیاب نقشې کې گذشتا کنه یو ترور د پلار طرف بل د عامه لیاب بل د عمه لیاب بل د خاله لب بل خاله لب بل خال لاب وجه کې وګورئ بنت بیا ابنان لیکلی بیا ابن بنت بیا بنتان لیکلی بیا بنت بنتان د بیا ابن بنت بیا لون د ابنان دي د کې بنتینو ته ملو شو د ابنینو ته ملو شو د نور ته مال نه ته ملو شو بي سکله د شتو ته شای تقسیم کو ثم ينتقل هذا الحكم بیا د حکم سی مخته منتقل کیږي الى جهه عمومه ابويه وخؤولتهما د پلور ولا سکم تران دي ماغو طرف تسی د پلور طرفه وخؤولتهما او د مور طرفه تراندو تسی ماغونو تسی ثم الى اولادهم بیا د حکم منتقلیږي چوتا دغه بچای ته ثم الى جهه عمومه ابويه وخؤولتهما بیا د پلور ولا تراندو طرف ته د حکم سی ثم الى اولادهم بیا د اولاد ته کما فلسفت لکه څنګه حساباتو کې اول بچی پلور د بیا د وغیرہ ترونه د شته ورونو ته میراث بتللو د شته د زکیات لی د شته د زکی باد شکیږي اول بتراندو ترونو ته حکم سی بیا ماغون وغیرہ ته سګمی شدي تراندې دی پلور مور ترا نه مور طرفه بیا د اولاد طرف ته سی بیا پس نور څ پلور طرف ته مخته لکه څنګه عصباتو کې ترتیب و د میراث وړل د شته بدی کیاوي